أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى، بشكا و قارون د قوم د موسى عليه السلام نا، فبغى عليهم پس تکبر وکو د پدوی باندې، یعنی ځان غټ وګڼلو د دې خلقنا د قومنا. وآتیناه من الکنوز، او ورکړې وې موږ دتا د خزانونا ما دمر خزانه، ان مفاتحه چې بشکا چابیان د هغې، لتنوء بالعصبة اولی القوة، خامخا درنې وې په یو لوی جماعت اولی القوة چې و دا جماعت خاوند قوت طاقت والا. اذ قال له قومه، یاد که هاغه وخت چې وویل دی قارون ته قوم د لا تفرح، تکبر مکوا، ان الله لا يحب الفرحين، بشک الله تعالی نخوخوي تکبر کوونکو لرا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، او تلاش کا فيما پهاغ مالونو کی، آتاک اللہ چی درکڑی دی اللہ تعالی تاتا، الدار الاخرتا کور دا اخرت لرا، اغی سموالی دا کور دا اخرت لرا یا جنت لرا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، او میروا حصخ پلا دا دنیانا. وَأَحْسِنْ، او نیکی کوتو احسان کوتو د مخلوق سرا، کما احسن اللہ الیکا، لکه سرنگ چی احسان کڑے دے اللہ تعالی ستا سرا. ولا تبغي الفساد في الارض، او متلاش کوا ملٹوا اورانی لرا فساد لرا پزمک کی، ان اللہ لا يحب المفسدین، بیشک اللہ تعالی نخو خوی فساد کونکو لرا. قال اویل دی قارون، انما اوتیته على علم عندي، بشکا راکڑلے شوی دی ما تدا خزانے، على علم پا وجد پوہ زما، پا وجد اخیارتیا او د مہارت زما، عندي چه دے زما سر دغا علم دغا مہارت. اولم یعلم، آیادت پتنشتا، ان اللہ قد اہلک من قبله من القرون، چه بیشک اللہ تعالی یقیناً ہلاکڑی دی مخی ددنا، من القرون داغ قومننا دا امتننا، من هاغ امتنا هاغ خلق او قومنا، هو اشد منه قوتا، چه هاغ دیر سخود دنا پا اعتبار د قوت سرا، و اکثر جمعا، او دیر دنا پا اعتبار د ڈلی پری سرا، پا اعتبار د جماعت سرا، یا مانا دا و اکثر جمعا، او دیر دنا پا اعتبار د جمع کولو د مال سرا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، او تپوس من کولے کیگی د مجرمانو نا پا بارد گناہنو د دوی کے. فخرج على قومه في زينته، پس روتلو دا قارون
قوم خپلتا فی زینته پاغ زینت خپل سرا یا پاغ رعب دبدبی خپل سرا یا پاغ پورا کامل تکبر سرا غرور سرا قال الذين يريدون الحياة الدنيا ويل هاغ کسانو یریدون الحیات الدنیا چه هاغی غختلو جوند دنیا لرا خوخولو جوند دنیا لرا یا لیت لنا ہے افسوس کاش چه منگ دا پارا مثل ما وی پشاند هاغ مالونو اوتی قارونو چه ورکللی شوی دی قارون تا انہو لذو حظ عظیم بیشکا دے دا قارون خامخا خاون داغ برخی لوی دا حسی لوی یا داغ مرتبی لوی وقال الذين اوتوا العلم او اویل هاغی کسانو چی ورتور کڑلی شیو علم ویلکم ہلاک شیطاسو ثواب اللہ خیر ثواب بدلد اللہ دیر غردا لمن آمن وعمل صالحا دا هاغی چا دا پارا چی هاغ ایمان را وڑیوی او عمل کڑیوی نیک ولا یلقاها الا الصابرون او نور کولے کیگی دغا خکل بدلا دغا ثواب دا جانب دا اللہ نا الا الصابرون مگر صبر کون کتا یا نمیلاویگی توفیق دا هاغ عملونو چی پی حاصل شی ثوابون دا جانب دا اللہ نا الا الصابرون مگر میلاویگی دا توفیق صبر کون کتا فخسفنا به وبداره الارض پس من خخکڑو به دے قارون لرا وبداره الارض او کور د دلرا یعنی خزانو د دلرا الارض پزمککی فما کان له من فئت پس نو بیاد د پار یو ڈلا یو لخکر ینصرونه من دون اللہ چی مدد کڑوے د دو پا مقابل د اللہ کی وما کان من المنتصرین او نو دے پخپلا د بدلے اغستن کنا د انتقام اغستن کنا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ او وگرزید الحاغ کسان تمنو مکانہو چی حغیب ارمان کولو د مرتبه د دو د مالون د دو بالامس پرون یقولونا ویلحاغ کسانو وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ افسوس ارمان یا عجیب خبر دا بیشک اللہ تعالی فراخ کوی رزق لرا لمن یشا د چا د پارچ اغاڑی من عباده د بندگان خپلنا ویقدرو او تنگوی رزق د چا د پارچ اغاڑی د بندگان خپلنا لولا امن اللہ علینا کچری احسان نوے کڑے اللہ تعالی پا منگ باندے لخسف بنا نخخ کڑے بے و بیا منگ لرہم وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ افسوس بے شکا نکامیابی کی کافران